نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله جل مجده فمونگو بتا سودان دی یوزلی زمون پجون او پزندگی کی در رمضان المبارک میاش بیارا استا قولوا الحمد لله. دا هم نه معلومه چې دغه میاشت په بچا شروع کیږي او بچا نه شروع کیږي، او دا هم نه معلومه چې کوم مسلمانان بداسي چې دا هغوی په ژوند کې به دا میاشت سر ته ورسي. نو د دې د وجې نه موږ تاسو ټول دوستانو مسلمانانو ته دا پکار دی چې د اوسه نه په دې زړه کې د دې میاشتې د راتلو دعاګانې وکړو، او په دې زړه کې د دې د راتلو استقبال او د خوشحالۍ اظهار په خپلو زړونو کړو، او نیتونه وکړو په زړه کې چې د دغه میاشتې د ادب او د احترام به پوره مونږ د ادا کولو کوشش کوو. نو په دې نیتونه به هم الله پاک موږ تاسو ته اجر او ثواب راکړي انشاءالله. د اسلامي کال 12 میاشتې دي. د محرم نه میاشتې نه شروع کیږي او په ذوالحجه باندې مکمل کیږي. د رمضان میاشت د اسلامي کال 9مه میاشت ده. او دې میاشتې ته رمضان دا نوم د دې د وجې نه وایي چې رمضان د رمز د ټکي نه جوړ دی. را میم او ضاد د عربی په ژبه کې د رمز معنا ده سوځېدل او سوځول. کم مسلمان چې د دغه میاشتې د آدابو خیال وساتي، تعظیم وکړي، قدر وکړي، عزت وکړي،
نبيا الله جل جلاله دري مياشتي لا عظمت بركتا لا هغدا زندگی گناهون سوزي ختمي ذكرت رمضان وي دكال فليدول سمياشتو كي هر مياشتي تا الله جل مجلوه خپل خصوصيات امتيازات او آداب ورکړي دي د ټولو نزيات عزتنا سعادتنا او خصوصيات الله جل مجلوه د رمضان دی میاشت ته ورکړي دي یو عزت دا ورکړي دي في حديث كرادي محبوب پیغمبر فرمائي بني الإسلام على 5 الإسلام بنياد بينزو أركان وبالي قدر شويدا منذ زكاة حج وروجة أو كلمة شهادة نو دغه روجه چې د اسلام په اهم ارکانو کې یو بنیادی رکن دی دغه الله جل جلاله په خپل بندګانو باندې د رمضان په دې میاشت کې فرض کړی دی نو دا د دې میاشت یو لوی عزت دی لکه دا حج میاشتې قرآن کې الله وایي درې دي الحج اشهر معلومات نو دغه رنګې د روژې میاشت هغه د رمضان میاشت ده علماء کرام لیکي چې کوم مسلمان بغير دس شرعي لتبعي او د جسماني عذرنا لرمضان د میاشتې یوه روژه پرېږدي صرف یوه او بیا د هغې نه وروستو دې پښیمانه شي او تمام عمر الله تنفري روجي نسي نو د تمام عمر د نفلي روجو هغه ثواب د رمضان د میاشتې د یوې روجې ثواب ته نه رسي دویم خصوصیت الله جل جلاله دې میاشتې ته دا ورکړی دی قرآن کریم الله پاک ومحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پدې میاشت کې را نازل کړی دی قرآن مجید کې الله جل جلاله د دې میاشتې تعارف هم په دې عنوان سره کوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان مياش آغا مبارك مياش دا آغا دا عزتون و دا سعادتون مياش دا جبني مياش القرآن الكريم را نازل کرے شوی دی دریم خصوصیت داری ویو حدیث کی را دی د قرآن کریم نه علاوه د الله جل جلاله د طرفه د خپلو بندګانو د تعلیم د تربیت او د هدایت لپاره څومره آسماني کتابونه الله را لېږلي دي
نو دا ټول د رمضان په دې میاشت کې الله را لېږلي دي. نو د دې میاشتې انتخاب الله جل مجلوه کړی دی د خپلو آسماني کتابونو د رالېږلو لپاره. او بل خصوصیت الله جل جلاله دې میاشتې ته دا ورکړی دی چې قرآن کریم نزوله دوه ځله شوی دی. یو ځل له الف نه واله د ناسه پر ټول په ټوله یو ځای، او دویم ځل لږ لږ. دا تمام قرآن یکمشت یو ځای الله جل جلاله را لېږلی دی د لوح محفوظ نه د دنیا د آسمان ته. او بیا د دنیا د آسمان نه الله جل مجلوه لږ لږ قرآن کریم را لېږلو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه باندې الله را لېږلو. وإنه لتنزيل رب العالمين، قرآن رب العالمين را نازل کړی دی. نزل به الروح الأمين، او راوړي جبريل لی على قلبك، او دای در نازل کړی دی ستا په دې زړه مبارک باندې. د دې آیت په تفسیر کې علماء کرام لیکي چې د قرآن مجید د خدوز الماری نه ده، شوکیس نه دی، موبایل نه دی، کمپیوټر نه دی، بلکې د قرآن کریم د سنبالولو او د خدوز د مسلمان زړه دی. قرآن د په زړه کې ځای ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک باندې، داغه په سترګو مبارکو باندې، داغه په غوږونو مبارکو باندې الله قرآن لري را لېږلی. الله ورته علی قلبک، ستا په زړه مې در نازل کړی دی. او بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام دانی په دې دریش کال کې قرآن الله را نازل کړ، او په دې دریش کالو کې به هر کالی د رمضان په میاشت کې جبرئیل علیه السلام راتلو او د الله د پیغمبر سره ملاقات کولو، او د رمضان په هر شپه کې به راتلو. د رمضان هر شپه کې بعضی روایتو کې راځي نبی علیه السلام به ورته قرآن اورولو، او په بعضی روایتو کې راځي کان یدارسه القرآن، جبریل به د الله د پیغمبر سره د قرآن دور کولو. د قرآن دور دی ته وایي چې استاد د قرآن څخه حصه ولولي او شاګرد ورته غوږ ایښي، او بیا هم هغه حصه شاګرد دوباره شروع کړي استاد ته واوري. نو د رمضان له هر کالي د هر رمضان په هره شپه کې به جبريل علیه السلام راتلو او د نبی علیه السلام سره د قرآن دور کولو. کم رمضان چې د نبی علیه السلام د ژوند او د زندګۍ آخرنی رمضان، نو په دغه رمضان کې جبريل دوه ځله راغلی دی او د نبی علیه السلام سره د قرآن کریم دوره
وزله کړي نو په هر شپه کې راتلل د جبريل او د الله د پیغمبر سره د قرآن دور کول دا عزت الله جل جلاله د رمضان دی میاشتې ته ورکړی دی بل عزت الله جل جلاله د رمضان دی میاشتې ته دا ورکړی دی چې په دې کې الله پاک یو شپه مقرره کړې ده او دا شپه د کال په 11 میاشتو کې هم نشته دي او دا شپه نورو امتونو ته هم الله نه ده ورکړې دا الله جل جلاله د نبي علیه الصلاة والسلام امت ته ورکړې ده او دا هغه شپې نوم دي شب قدر لیلة القدر نو دغه شپه الله جل جلاله د رمضان دی میاشتې ته ورکړې ده دا شپه د کال په نور 11 میاشتو کې نشته او بیا دې شپې ته الله جل جلاله ډېر عزتونه ورکړي دي یو خدا چې د قرآن کریم یو سل څوارلس سورتونه دي یو سورت الله جل جلاله هغې ته نوم ایښی دی سورت قدر د دې شپې چې کوم نوم دی هغه نوم دې سورت ته ایښی دی دویم دا چې الله جل جلاله وی إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر د دې وی میاشتې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه ډېر افضل دی او د دې شپې یو بل عزت دا دی چې په دې سورة قدر کې بغیر د دغه شپې د فضایلو نه بل یو شی الله نه بیان کړي نو دا سورت مکمل سورت د قرآن کریم الله جل جلاله را لېږلی دی د دغه شپې په فضایلو کې نور هم پکې ډېر خصوصیات دي وروسته به راشي انشاءالله د رمضان دی میاشتې د الله جل جلاله بل عزت دا ورکړی دی چې په دې میاشت کې الله جل جلاله د تحفې په طور باندې دې امت ته یو لمونځ ورکړی دی او د هغه لمونځ نوم دی صلات تراویح د تراویح لمونځ دا د دې امت لپاره د دې مبارکې میاشتې لویه هدیه او تحفه ده بل عزت الله جل جلاله لدا ورکړی دی چې د تراویح د لمونځ سنت لمونځ دی او یو د صلات کسوف نه علاوه صلات کسوف او بل تراویح د لمونځ نه علاوه بل یوم زهما د شریعت په رڼا کې په جمع سره نه کېږي او د تراویح د لمونځ دا سنت لمونځ دی او ټول رمضان د ټولې دنیا مسلمانان دا په جمع سره ادا کوي نو دا عزت الله جل جلاله دې میاشتې ته ورکړی او د رمضان دې میاشتې ته الله جل مجلوه بل برکت او خصوصیت دا ورکړی دی چې د ویټر لمونځ زمونږ استادو د مسلک په رڼا کې واجب دي او کال 11 میاشتې د ټولې دنیا د مسلمانان د ویټر د لمونځ ځان لګي او د رمضان د میاشتې د برکته
د ټولې دنیا مسلمانانه د ویترو دا مونځه دا په جمع سره کوي. د رمضان د میاشت نه یو شپه وړاندې هم څوک په جمع سره نه کوي، او د رمضان میاشت چې څنګه تېره شي په دویمه شپه باندې بیا هم څوک په جمع نه کوي. دا عزت او دا عظمت الله پاکه د رمضان دی میاشتې ته ورکړی دی. د اسلامي کال 354 او یا 55 ورځې دي، او د اسلامي کال 355 یا 54 شپې دي. د اسلامي کال په 354 یا 55 ورځو کې په ټولو کې افضل ترینې ورځې د ذوالحجې د میاشتې لومړنۍ لس ورځې. د ذوالحجې د میاشتې د لومړنو لسو ورځو عبادت د کال د تمامو ایامو د عبادت نه افضل دی. او د اسلامي کال په 354 یا 55 شپو کې په ټولو کې افضل ترین شپې هغه د رمضان د میاشتې اخرنۍ لس شپې. نو دغه لس شپې چې د ټول کال د شپو نه افضلې دي دا الله پاک د رمضان دې میاشتې ته ورکړي دي. او د رمضان د میاشتې یو بل خصوصیت هغه دا دی چې درې قسمه اعتکاف دی. یو واجبه، او دویم سنت مؤکده، او دریم نفل. نفلی اعتکاف خدا دی چې کله مسلمان جمعات ته راننوځي د 5 منټو لپاره او که د 5 غنټو لپاره، نو د راننوتو په وخت کې به د اعتکاف نیت کوي. دا خو کال 12 میاشتې دا سلسله روانه. که د مانځه په ټیم کې رالي او که بغیر د مانځه نه رالي، نیت به د اعتکاف کې. او واجب اعتکاف دا دی چې یو سړی منښت وکړي، نظر ومني چې خالص د الله د رضا لپاره ما په ځان دا خبره لازمه کړه چې زه به یو شپه روز یا یو میاشت یا یو کال اعتکاف کوم. نو د واجب اعتکاف کم از کم موده 24 غنټې ده، او زیاده موده د هغې دپاره تعین نشته دی. 24 غنټې هم کېږي، هفته هم کېږي، میاشت هم کېږي، کال هم کېږي، څومره مخکې چې چا وکړي. او سنت مؤکد اعتکاف دا د رمضان د میاشتې په آخرنۍ عشره کې دي. دا سنت مؤکد دي. د کال په بله یو میاشت کې هم سنت مؤکد اعتکاف نشته. دا خصوصیت او دا عزت الله پاکه دې میاشتې ته ورکړی دی. او نبی علیه السلام چې مدینه منورې ته لاړو او په دویم کال باندې د شعبان په میاشت کې د الله په پیغمبر باندې روزې فرض شوې د رمضان د میاشتې، نو بیا هر کال د رمضان د میاشتې په آخرنۍ عشره کې اعتکاف کړی دی. یو 2 ځله دې قضا شوی. یو ځلې چې په کوم کال مکه مکرمه د هغې د فتح کولو دپاره جهاد کړی، دا جهاد د رمضان په میاشت کې، او مکه مکرمه چې فتح شوې ده د رمضان په میاشت کې، نو په دې کال کې پاتې شو. لیکن بیا هم د الله پیغمبر د دې اعتکاف قضا راوړه. او دویم ځل
نبي عليه الصلاة والسلام اعتکاف وکړلو د کوزکیو جونګړې په جمعات کې ځان له جوړ کړ صحابه له جوړ کړ عائشة صدیقی د نبی عليه الصلاة والسلام نه اجازه وکړو دغه چې داغي حجره د جمعه سره دیوال په دیوالم و او دروازه جمعه طرف دا لاغین دا الله د پیغمبر نه اجازه او چې بعدم اجازه راکړه چې زم اعتکاف وکړم یو کا لاغین له خپل خادمانو جونګړه د پوزکی جوړ کړه صحابياتو بده یو بل سره په نیکو کارونو کې سیالي کوله او سنت طریقه هم دا ده چې مسلمان د مسلمان سره په نیکو کارونو کې سیالي وکړي نور بیبیانو شکوري ده چې عاشق اعتکاف کوي نو یو راغیم د پوزکی حجه جوړه بله مراله نبی عليه الصلاة والسلام چې راووتلو او دا چونګړي ولیدلې البر یریدنه وای دا ازواج مطهران چې ځان یې جمعې ودرولې په جومات کې د دوی نیت او اراده نیکي ده یقینا نیکي وه نبی عليه الصلاة والسلام عائشة صدیقې ته ویې ته د خپله جونګړه لرې کړه اعتکاف مه کوه چې د هغې جونګړه یې لرې کړه نو د الله پیغمبر بیا د عایشې صدیقې د زړه د خاطره خپله جونګړه مه څه کړه هاخوا کړه چې دې نه کې برسیم نه کوم چې د هغې زړه ته درد ونه رسي خفګان ونه رسي نورو ازواج مطهراتو چې ولیده بیا هغې هم جونګړې لرې کړه نو بلغه کال د الله د پیغمبر اعتکاف پاتې شو بیا یې د رمضان پسې وروستو بیا د هغې اعتکاف قضا راوړله نو دا خصوصیت الله پاک د رمضان نه میاشتې ته ورکړی صحیح حدیث د بخاري شریف د رمضان میاشت چې څنګه داخله شي فتحت ابواب الجنه د جنت ټولې دروازې کولو شي نه بندېږي د هغه وخته پورې چې تر څو پورې د رمضان میاشت نه وي وتلې وغلقت ابواب جهنم او د دوزخونو دروازې بندې کړې شي نه کولاویږي چې تر څو پورې د رمضان د میاشت وتلې نه وصفدت الشياطين وسلسلت الشياطين او چې کوم سرکشه پیریان دي شیطانان دي الله پاک فرشتو ته حکم وکړي راوي نیسي وایي تړي دا وتړلی شي نو دغه عزتونه الله پاک د رمضان دي میاشتې ته ورکړي دي حدیث کې راځي هر شپه د رمضان په میاشت کې کل لیلتین لفظ راځي او حتی ينقضي رمضان او د هغه وخت پورې چې تر څو رمضان وتلی نه د الله جل جلاله د طرفه یو فرشته مقرره او هغه اعلان کوي یا باغی الخیر ابشر اے د خیر په کارونو پسې ګرځېدونکي او د خیر کارونه لټونکي د خیر پر کارونو باندې خوشحاله شه زیرې قبول کا نو د خیر کار کوونکي بنده ته د رمضان په میاشت کې الله پاک په خپله زیرې ورکوي او بعضې روایتو کې راځي اقبل اے د خیر په کارونو پسې ګرځېدونکي لږ نور هم تګ راشه او د رمضان په میاشت کې د خیر دا کارونه نور هم له زیات سوای دا اعلانات هر شپه د رمضان په هر شپه کې د رمضان د اخرې شپې پورې کېږي ویا باغي الشر او اے هغه ناپوهه بنده
چې ته په بدو پسې ګرځې په ګناهونو پسې ګرځې ګناهونو کې دې لاس خپې لړلي دي سترګې دې لړلي دي او کال 11 میاشتې د بدو په سوچ فکر کې لګیا یې لکه حیا او اکثر د دې میاشتې نه لږ وشرمېږه او دا بد دې څه کړه بند کړه دا ګناهونه دې بند کړه نو دا عزت الله جل جلاله د رمضان دی میاشتې ته ورکړې دي کال 12 میاشتې صحیح حدیث دی صحاح ستو دا شپه چې په دریو حصو کې تقسیم دي مثلا شپږ غنټې شپه ده نو دا 4 غنټې دي هغه اخرنۍ 2 غنټې نو دا ټول کال په هر شپه کې د شپې په اخرنۍ 3 حصه کې الله جل جلاله راکوسي د دنیا دی آسمان ته څنګه راکوسي چې څنګه راکوسي د الله د شان سره مناسب دي زما او ستا عقل دماغ سوچ فکر غیده نرسي انا را بګی دا سوچونه کې بس باندې نو بیا الله جل جلاله بخپل بذاتي خود د صبح صلات صادق تراختو پورې دی بندگانو ته زمکه اوسیدونکو بندگانو ته اعلانونه کوي استا هل من مستغفرین زما په دې بندگانو کې داسې شته چې دې په خپل ګناهونو خپېماني او ما نه د مغفرت سوال وکړي او زه له بخښنه وکړم هل من سائلین شته دې زما په دې بندگانو کې څوک سوالګري چې زما نه د دنیا او د آخرت د کوم نعمت سوال وکړي چې ورکړم هل من داعین زما په دې بندګانو کې داسې کس شته چې هغه دعاګانې وواړي او زه د هغه دعا قبوله کړم او زما په دې بندګانو کې داسې کس شته چې هغه توبې ته تیار شي توبه وباسي زه توبه قبوله کړم نو دا سلسله خو کال 12 میاشتې په هره میاشت کې د الله د علاقه جاري وي او بیا خاص کر د رمضان په میاشت کې ګوره د خبرې رسول کوي کال 11 میاشتې به څوک راپاسي یا به نه راپاسي موږ تاسو کمزوري تاجود به څوک یې به نه بل به یا منه او د رمضان د دې میاشتې د برکت خو د شپې په اخیره حصه کې راپاسېدل او توفیق الله هر چا ته نو بیا پکار ده چې دا وخت یې غنیمت وګڼي دا نه چې د ماښامي په ټیم کې په دسترخوان باندې د نعمتونو په شمار کې تیر شي دا پکوړي دي او دا اچار دي دا فلاني دي او دا فلاني دي دا را دي خو دا او هغه دعا ټیم ختم شي او د پښمنی په ټیم کې د پښمنی په غم کې لګي چې دا شو پراډې دا شو په دې کې بس سالو شي پکار دا خو حل می مزید دي یو دوزخ دا خصوصیت الله ورکړي دي چې خلک به الله پکې ورشي او دې بسوي حلیم تلاتی د قرآن آیات دی الله به دوزخ ته وي مړه شوې دا د عربي په ژبه کې جهنم د مؤنث سره باندې او زموږ پښتو کې ورته مذکر وي موړ شوې بیا به لکونه خلک وراشي موړ شوې او دوزخ هم دغه څه حل من مزید یا لا اوګېما سنور زما خوراک شته نعوذ بالله ثم نعوذ بالله خوراک هم دغه انسانان د دوزخ خوراک هور نه دي لرګي نه دي انسان وقودها الناس تر دې پورې حدیث کې راځي دوزخیان به ټول ختم شي او دوزخ به دا اوږي حتی کې الله جل جلاله د شان سره کم قدم مناسب دی الله پاک به خپل قدم کیږي
نبيا بدوزخ چغي شروع قد بعض ما رب أسسما موشما أو بعد روايات بلادي بلا تشبيه لك يدرون السنة ويو كمزوري كرد بانيكين أو شغاري شروعي لا دوزخ بدغسي شغاري شروع نو قليل وقت الله جل جلاله گناهگار ته وشي گناهگار ځان رايخ کا توبګار ځان څخه رايخ کیا سوالګر ځان څخه رايخ کې دعاګانو وختو کې ځان رايخ نو دا عزتنا الله جل جلاله د رمضان دی میاشتې ته ورګړي دي الله پاک دی د دې ټول عزتونو د الله د ساتلو توفیق مو تاسو ته د کال شو میاشتې دي 12 میاشتې دي د کال په د اسلامي 12 میاشتو کې د یوې میاشتې نوم الله په قرآن کې نه دی ذکر کړی بغیر د شانه د رمضان د میاشتې ان عدة الشهور عند الله دا الله ویلي دي منها 4 حرم الله ویلي دي لیکن فنومي بغير رمضان دم يشبه يوم يشبه ذكر كده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دكال 355 يا 54 شپوكي دي بيش فينم الله بالقرآن كي ذكر كده ما سوى دشانه دليل القدر دشبينا داعي الله دي يشبه كده الله جل جلاله دام يشبه ابونګو پتا سبحانه د عافیتونو سره راوړي اوس په دې میاش کې زم او تاسو څه ذمہ داریانی دي مسلمان په دې میاش کې څه کوي نو د ټول اول ور خدا چې الله دې ماتم توفیق راکړي او الله دې تاسو ته توفیق درکړي او منی ذمہ داری د هر مسلمان دا چې د دې میاش احترام وکړو عزت وکړو او د دې میاشت به حرمت او به احترام او د قدرینه ما ځان سره چې الله پاک ولدون عزتونه ورکړي په خپل اندازه ولګو چې الله پاک ولدون عزتونه ورکړي دي نو بیا په ما او په تا باندې دا نه لازمه چې موږ د دې عزتونو خیال وساتو اوس د دې مبارک میاشتې د ادب او د احترام او د عزت او د قدر طریقه څه او د دې به حرمتي او نه قدر څه د دې د عزت او د احترام طریقه دا چې په دې میاشت کې د ګناه نه ځان بچ او د دې میاشتې د قدري او ناشکري او د احترامي هر مسلمان چې په دې میاشت کې کومه ګناه کوي نعوذ بالله نو دا د دې میاشتې ناقدري کوي احترامي کوي د کومو ګناهونو به ځان ساتو د کومو ګناهونو به ځان بچ کوو نو زما ګناهونه ما ته معلوم دي او الله ته معلوم دي او په تاسو کې د هر ملګري ګناه هغه ملګري د خپل معلومه ده او الله ته معلومه نه ارسل دي دا سوچو کې نعوذ بالله چې په ما کې کومه ګناه ده لګي مراقبه وکړي دروغ راکې دي چغلي ده راکې غیبتونو عیب دی راکې نور مسلمانان د سپکتل دي راکې د بدنظرۍ ګناه ده راکې د بدزمارۍ ګناه ده راکې د بدشونایي ګناه ده راکې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نو دغه ګناهونه اول ځان ته رامخې ده کو او بیا د الله نه وغواړو او د الله په فضل سره د دې ګناهونو نه ځان وساتو زه سیم او تاسو سئ چې د رجب میاشت په داخله شو رجب میاشت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب كان يقول اللهم بارك لي في رجب وشعبان وبارك لي في رمضان اے زما ربا د رجب د میاشت کې هم راته برکتونه نازل کا دام را برکتی کا او د شعبان میاشت هم را برکتی کا او د رمضان میاشت هم را برکتی کا
او د برکتي کې دوه معنا دغه ده چې په دې میاشت کې د دې میاشتې د ناقدرۍ نه اوساده او د دې میاشتې د ادب او د احترام توفیق ماته الله پاک موږ تاسو ټولو ته په خپلو قدرتونو سره د دې میاشتې د عزت توفیق نصیب کړي. وګورئ دا خبرې هله کېږي چې زړه کې احساسي او اوده زړه او په پټو سترګو او په اوږدو دماغ وګورئ نه کېږي. ځان به راایښې، ځان به رامتوجه کړي، یو درد، یو سوچ، یو فکر، یو غم، یو احساس په زړه کې را پیدا کړي چې زما په محله کې، زما په خاندان کې، زما په کور کې زما فلاني وروس کالي وو څه کالي نشته. اوس که دغه د ګناه زه د ګناهونو نه ډک یم د سر نه والا د خپو بوري که دغه میاشت مې راباندې تېره شي او مخکینۍ میاشت مې راباندې د رمضان رانشي بیا به څه کوم؟ ځکه خو نبي علیه الصلاة والسلام منبر ته د خطو په وخت کې 3 ځله امین ویلي دي. صحابه کرام تپوس کړي ولې یا رسول الله؟ وی جبریل راغو او 3 خیرې یې وکړې. یو خیره پکې دا وکړه چې ستا په کوم امتی باندې د رمضان میاشت راشي او دې په خپل رب باندې ځان ونه بخي دې هلاک او برباد شي. او ما بیا امین نو الله پاک دا احساس، دا درد، دا غم او دا فکر اول زما پس کې را پیدا کی او بیا دې الله پاک تاسو د ټول بزرګ کې را پیدا کی. نعوذ بالله سو خفقی ګبانه اول روجمات په فکر کې ورډوب شو، بیا د بشمنو په فکر کې ورډوب شو او بیا چې د 15 سنه وروري بیا د اختر د جامو د وسکټونو د کپړو د هغه فکر کې لګیا شو. د رمضان میاشت په دې لوبو کې رانه تیر شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.